سلامونه ملګرو. شاداب خان یو ډیر ایموشنل بیان جاری کړی دی. شاداب خان باندې چې کم تنقید کیږي چې شاداب خان د پاکستان کرکټ ټیم کې شفارس باندې شامل دی، پرچی کې لاړی دی، نو د هغې حوالې سره شاداب خان اخر خپله خاموشي ماته کړې ده او یو بیان جاری کړی دی. شاداب خان څه ویلي دي؟ شاداب خان ویلي وروره چې زما تیر شوي شپږ کاله وشو چې زه پاکستان کرکټ ټیم سره گیم کوم او په دې شپږ کالو کې ما د پاکستان کرکټ ټیم دپاره لږ ډېر ښه پرفارمنسز ورکړي. لکه شاداب خان لم پته چې ما لږ ډېر ښه پرفارمنسز ورکړي دي، داسې ډېر پرفارمنسز مې د پاکستان کرکټ ټیم دپاره نه دي ورکړي او په دغه پرفارمنس باندې زه د پاکستان کرکټ ټیم کې شامل وم. بیا ما سکلر مشتاق لور وکړه. اوس په ما باندې دا تنقید کیږي چې پاکستان کرکټ ټیم کې شاداب خان د سکلر مشتاق په شفارس باندې شامل دی. نو دا یې کوېسچن کړی دی چې کوم خلک وایي په ما تنقید کوي، نو یې د ما دا وایي چې زه د ټیم له شاداب خان مطلب سکلر مشتاق ټیم ته راوستی یم که نه په خپل پرفارمنس باندې راغلی یم. دا خو ښکاره خبره چې 2017 کې تا ښه پرفارمنس کړی، 2016 PSL کې دغه پرفارمنس باندې ته د پاکستان کرکټ ټیم ته راغلی وې، بیا چیمپئن ټرافي کې هم ښه پرفارمنس وکړو. 2020-21 پورې تا ښه پرفارمنسز کړي دي، خو 2021 نه پس تا پرفارمنسز انتهایی خراب د شاداب خان پرفارمنسز یادوم چې انتهایی خراب 2023 ورلډ کپ کې که تاسو له یاد شي دا زموږ داسې مین سپینرو چې د به فولټاسیان کول یا به شارټ پیچ کولې په انډیا کې یا به فولټاسیان کول، لکه سپینر به فولټاسي کول ورور او یا به شارټ پیچ بال کولو. نو شارټ پیچ په شرط سپینر یا خو بخه ایزی بیټسمن له جوړ شو، بیټسمن په کې خاشته ریسټ مکو او بیا به په بیک فوټ باندې لاړو خو زبردست ترویته شکوي پی واخله. نو 2023 ورلډ کپ کې بیا 2024 T20 ورلډ کپ کې بیا چیمپئن ټرافي کې د نوم نو ډراپ شو کې د شي په چیمپئن ټرافي کې هم داسې خاص پرفارمنس نو راغله، خو بیا هم خلکو په چیمپئن ټرافي کې د کمې محسوسولو ځکه په چیمپئن ټرافي کې پاکستان سپینر بالر د سره ایشته نو بغیر د ابرار نه، نو په دې وجه باندې شاداب خان کمې خلکو محسوسولو. خو شاداب خان چې کم سټیټمنټ جاری کړی هغه دا جاری کړی دی چې زه پاکستان کرکټ ټیم له خپل پرفارمنس باندې راغلی ما. خو خلک په ما تنقید کوي چې نه ته د سکلر مشتاق په شفارس باندې راغلی، نو مخکې ته په خپل پرفارمنس باندې شاداب خان راغلی او اوس چې کوم د پاکستان کرکټ ټیم کې دی وداوټ اني پرفارمنس شاملېږي نو دا د سکلر مشتاق په شفارس باندې شاملېږي. دا ښکاره خبره ده. خو او د شاداب خان حواله سره سکلر مشتاق بل طرف ته سټیټمنټ جاری کوي. سکلر مشتاق وایي وروره چې د سره ما خړیر پرفارمنس د سره ما خړیر خواري کړې ده، د سره ما مهنت کړې ده او دغه په بالنګ کې اوس نکار راغلی دی. جی نکار ټکه بالکل سیم ټو سیم هم سکلر مشتاق یوز کړی دی چې د شاداب خان په بالنګ کې نکار راغلی دی. نو د شاداب خان په بالنګ کې هغه نکار مونږه دوره نیوزیلینډ کې وکړو چې یو بیټسمن په سلور چکې په مخه ووخلې او ماغه 15 میچونو T20 سیریز چې کې د تقریبا یو وکټ ایشتلی و په 15 میچونو T20 سیریز کې او هر میچ کې میکسیمم رنز هم د دو په هر میچ کې چې څومره میچونه هم د کړي وای کې زیات رنز هم د ور کړي. نو دا هغه نکارو جی. نو د شاداب خان د سټیټمنټ حواله سره تاسو وایي آیا شاداب خان په حق دی؟ شاداب خان چې اوس د پاکستان کرکټ ټیم کې شاملېږي نو دا په خپل پرفارمنس باندې شاملېږي کنه په شفارس باندې شاملېږي؟ تاسو خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.